अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। उलमा किराम दरदुल इल्हाद दर्सुन रवान दि, ओस पूरे मबादियात मुकम्मल शु द अल्लाह पे फजल सरा। वजाहत शु मख के दर्स की चे फितरत څه ته وایي، عادت څه ته وایي، دغه شانته کې بیا جبلت وضاحت شو په عادت او دغه کې څه فرق دی، په عادت او جبلت کې څه فرق دی، دغه شانته کې بیا په فطرت او په عاداتو کې څه فرق دی، هوښیارتیا څه ته وایي، جذبات څه ته وایي، د دې ټولو وضاحت شو مولوي صاحبانو. اوس راځو مونږه زمونږ د نن درس عنوان چې دی یو څو مفید اصول دی او د هغې وضاحت دی. مولوي صاحبانو دا اصول ډېر ضروري دي، دې ته ډېر متوجه کې نه، ځکه چې کله تاسو دهریانو سره بحث کوئ تاسو به د دې اصول نه څه کوئ کار اخلي. خو تاسو مبادیات دعاوي کې ورسره خبره شروع کړئ د عقل تعریف راته خو لګو که مولوي صاحبانو جبلت څه ته وایي. یو نوعه کې تاسو ته باغوي وایي چې په حیواناتو کې عقل شته دی، څه شی دی؟ عقل پکې شته دی، ته به ورته نه په حیواناتو کې جبلت دی. دا شانته کې عادت دی، د ټولو وضاحت اوسه پورې تاسو ته وشو مولوي صاحبانو. دا شانته کې علم حصولي علم حضوري درته وشو، د علت او د معلول وضاحت درته وشو چې الله رب العزت واجب الوجود دی او د علت د معلول د قواعدو نه دا ماورا دی. خو که څوک تاسو د علت او د معلول قواعد استعمالوي بیا هم د الله ثبوت په موجود دی چې الله واجب الوجود دی، احد دی، صمد دی، لم یلد ولم یولد دی. اوس راځو موږ یو څو مفید اصولو ته عبارت موجود دی. مولوي صاحب عبارت شروع کړه. خیره یو څو مفید اصول او د هغې وضاحت. اول اصل یو څیز په پوهه او عقل کې نه راتل د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څیز به باطل وي. مولوي صاحبانو یو څیز ستا عقل کې نه راځي، دا دغه څه وایي، دا دهریان موږ ته وایي یاره دا خلاف عقل خبرې دي. د اسلام دهري خپل کتاب کې لیکلي زه اسلام ول نه پرېږدم، وایي د اسلام ډېرې خبرې خلاف عقل دي. څه شي دي؟ احمقانه دي. وایي بیا وایي دي کې ډېر تعلیم یافته خلک هم شته خو دې احمقانه خبرو پسې روان دي. موږ ورته د اسلام یو خبر هم احمقانه نشته دی. مولوي صاحب باندې سکینه ده یخشه لږ یخ لوبه هم راوړئ. موږ ورته د اسلام یو عقیده هم خلاف عقل نشته او نه احمقانه ده. دی به وایي مولوي صاحبانو، دی به وایي دا څنګه کیدای شي چې یاره د آدم علیه السلام روایتو کې راځي که نه 100 ګزه 100 فوټه وغه شپېته، وایي دا څنګه کیدای شي 80 ګزه یا 80 فوټه انسان پیدا شي. موږ وایو کې خلاف عقل څه خبره ده، احمقانه څه چې الله 6 فوټه 15 فوټه 2 فوټه 3 فوټه انسانان پیدا کولی شي نو 80 نشي پیدا کولی. خلاف عقل به دا وایي چې دا سره موجود نه وي. خلاف عقل به دا وایي چې تاسو سره عقلي دلیل موجود وي د دې په خلاف. دی وایي الله نشته، نعوذ بالله. ولې نشته؟ ته د الله خلاف خو یو مولوي صاحبانو خلاف عقل یو دعوه خو پیش کړه. د الله دا نوم په د الله په وجود ګوي ورکوي. په کائنات کې څومره څیزونه موجود دي، دا هغه موجود دي نو موجود دی، نو هغه شیز موجود دی که نه؟ پکې وایه نو موجود دی، لپټاپ وایه موجود دی، جاز وایه موجود دی، اسمان موجود دی، سیاره ستاره موجود ده، کهکشان موجود ده. نو چې دا موجود دی خو نومونه شته دا موجود دي که نه؟ نه پوهېږئ. نو چې یو شیز نوم موجود دی او هغه نه وي داسې شته نشته. نو الله موجود دی، د الله د نوم دا وجودوالی د الله په وجود باندې ګوی کوي مولوي صاحبانو. نو دا وایي زما په عقل کې نه راځي. نو ستا په عقل کې نه راتلل د دې خبرې دلیل نه دی چې دا دی. وضاحت کتاب کې موجود دی. وضاحت چې ستا په عقل کې نه راځي نو دا خو د دې خبرې دلیل نه دی چې دا څیز به باطل وي. مثال لکه اسمان کا 23.15 زاویه باندې ښکته ده. اوس څوک چې د ساینس نه خبر نه وي هغه به د دې دلیل نه انکار کوي، خو د دې سړي انکار کول بغیر د دلیله بدلیله دی، صرف د په عقل کې نه. یا مولوي صاحبانو ګڼ شمېر دغه موږ ذکر کړي دي. څه شی دي؟ دوی د ذره څه ده؟ ماده څه شی ده؟ ذره ده. ذره د ذرې 3 اجزا دي. څو اقسام دي؟ 4. بل ورته موږ وضاحت کړو، یو جامد دی، یو شاکله ده، بل کوم یو ګیسونه دي، مایع دی. دا 4 اقسام د مادې دي. د یوې مادې 3 اجزا دي. څو 3 اجزا دي؟ یو الکترون دی، پروټون دی او نیوټرون دی. ته سوچو که په دې یوه ماده کې دا چا لیدلی دي؟ کم ساینسدان لیدلی دي؟ سټیفن هاګنګ غونډه کې شخصیت په خپله وایي، وخت کې مختصر تاریخ په خپل کتاب کې وایي دا الکترون چا ایجاد کړي دي؟ دا یو تامسن په نوم باندې جی تامسن په نوم باندې یو ساینسدان و، هغه دا ایجاد کړو. ساینس دغه اوسه پورې سټیفن هاګنګ وایي اوسه پورې موږ ماده ونه لیده، الکترون ونه لیده. څه شی په کائنات کې اوسه پورې 15% ایجادات شوي دي. دی وایي د اوسني فلاسفه او نظریه ساینسدانه څو 15%. 95% څه شی دی؟ وایي تاریک ماده ده. څه ده؟ بس نوم ځان خلاصوي.
کنه اکل چې گیر شي منګه ما دا وي شاذ روایت دی بزان د نخلاص کی بس یا ورته مبتدا خبر راوځي کله چې کوم یو ځکه انسان صحو وشي کنه دا منصوب به مرفوع نو به څه کې ورته ورسته ورته یا فاعل لو بس یا ول دغه فعل لو بس ځان ته پر مثال ځان ته ولاره جوړه کده سي دا ساينس دانان هم دي وای دلته تاریخ ماده موجوده نو ورته به سوال کیږي تاریخ ماده موږ ته وخه وکنه نو مولوی صاحبانو اوس چې ته ستا تاریخ ماده ته نشي لیدلې ته ماده ذرات نشي لیدلې مولوی صاحبانو نو دا ستا په عقل کې هم نه راځي یا د ازمکه د سکه غدا چې 23.5 زاویه باندې ښکته ده دا چا لیدلې تاسو لیدلې چا دا زمونږ په عقل کې مونږ نه راځي دا خو د چا په خبر مونږ یقین کوو د چا په خبرو ساينسدانانو په خبرو مونږ یقین کوو مولوی صاحب یار زمونږ په عقل کې نه راځي خو موجود خو دی کنه بس ټیک ده خو دا خلاف عقل خو نه ده کنه کدا خلاف عقل زمونږ صرف زمونږ په عقل کې نه راځي خلاف عقل څه ته وایي مولوی صاحبانو خلاف عقل څه ته وایي ما ویلې دا درس مخکې خلاف عقل څه ته وایي یو شی خلاف عقل چې وي دا به نو ست پوسونه کومه اوس به سره چوکه ساتم خو هم خپل ده ولا سزا زر نه جرمانه نه ولا سزا درکو خلاف عقل دی ته وایي چې تاسو سره په عقلي دلیل موجود دی دغه په خلاف باندې څه شوی عقلي دلیل موجود دی دغه په خلاف وای دا خلاف عقل دی یو دلیل عقلي خو پیش کړي خلاف عقل دی کنه دا لګونه کوم صحیح یو دلیل پیش کا عقلی دلیل مولوی صاحبانو پوهیږي کنه نو یو سیس په پوهه عقل کې نه راتل د دې خبرې دغه نه چې دا دی وای اسمان نشته هغه ما یو د هرې سره مناظره په واتس اپ وای اسمان نشته نو مستا په خلکو وای ساينس نه ثابت کړل ما ساينس خو بچی دی درې کلن بچی دی د درې کلن بچی په وجه قرآن او حدیث پرې دم یو وخت براشي ساينس به ثابت کی چې اسمان نه موجود دي د ساينس په وجه ګوره کله قرآن او حدیث پرې نه دی ګوره د بعضی زمونږ چې دا کوم علماء کرام هم د ساينس نه متاثر شي د قرآن آیتونه د دې لپاره پیش کی دا سورته انبیاء آیات نمبر 10 کې اولم ير الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما د دې رتق او فتقنا مراد وي چې دلته به غرب شو دماغو شو بیگ بینګ وشو نه لکه دا خبره د دې زمونږ مفسرین څه فرمایي چې دا بند الله وي من کولاو کړو مفسرین په دې غن آیات لري بلې ته بانو نو موږ به د ساينس کله چې تاسو ته کوم تحریم هي تراشي فلسفه ارڅوک چې وي او د ساينس فارمولي پیش کړي او هغه تبورتورو د ځان سره کیدا دا نظریه د څه نه ساينس نظریه دا سټیفن هاکینګ وی موږ به کوم وخت پورې نظریه بدلو را بدلو موږ له وې د څه تیوري پکار ده دی ول تیوري وي موږ نظریه وي دا څه تیوري موږ له پکار ده چې موږ هغه مې شوی هغه اسلام راشه اسلام ومنه کوم عقیده چې د نبی له سلام د صحابه زمونږ ده کنه ده قیامت موجود دی جهنم موجود دی جنت موجود دی رضا دا زمونږ عقیده ده کنه څنګه چې راغی دا تیوري ومنه مسلمان شه بس تا به تیوري تا به نظریه بدلولو ته ضرورت نه وي نو مولوی صاحبانو کم سیس په عقل کې نه راتل د دې خبرې نه راځي دا موجود دی دویم اصل دا به یاد مان یاد ساته وي ها دویم اصل کوم کار عقلا ممکن وي او د صحیح عقلي دلیل سره ثابت وي مثلا چې الله تعالی په دې قادر دی چې یو وړونه پیدا کولای شي نو هغه غټونه هم پیدا کولای شي او دا خبره نقلي خبر سره ثابت ده چې هغه حدیث مبارکه دي دریم اصل مولوی صاحبانو دویم اصل ور کوم کار چې عقلا ممکن وي سوي کوم کار عقلا ممکن وي او دلیل نقلی سره ثابت وي مولوی صاحبان دا به منی لکه مثال دل درکم اکسیډنټ ممکن دی کنه دی ممکن اوس دلته موږ د چا خبر راوړو او زمونږ یو مرګ راشي لکه پتنګ چوک اکسیډنټ وشو اوس دا کار عقلا ممکن دی او نقلی خبر سره ثابت شي دا موږ څه کوو منو به کنه به منو جنگ عظیم شوه دی دا ممکن دی کنه دی ممکن ګور ممکن دی څه سره ثابت دی معتبر مورخین لیکلي دي نو چې هغه به منګه منو دغه شانته کې هر یو سیز مولوی صاحبانو دا چې اوس په اسلام په قاعده باندې فټ کوم دا خبره اوس الله چې وړونه پیدا کول شي کټه نشي پیدا کولای الله چې 15 فوټه انسان پیدا کول شي نشي پیدا کولای مولوی صاحبانو سوې الله رب القرآن کریم کې سورته آیات مبارک میں ذہن نو تلو دا ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم الله وایي چې غواړي ستا ذهن به کنیکټ کما جنت سره څه وکم اوس دا ممکن ده کنه دا ممکن ولې نه دا ممکن په دنیا کې چې خلک یو سیس بل سره کنیکټ کولای شي الله نشي کولای ولې نشي کولای نن سبا وخت یوازې دا نه دی اوس دا 5G ټیکنالوژي را روانه ده نور ټیکنالوژي را روانه ده تبا کور ته را نوځي ستا ټول خدمت بس کوي ماشين نه به کوي طالب پخله ماشين کوي رپورټ به کوي تا ته کور غد صفای کوي طالب کپڑے غوینځي تا ته به ټول سہولت بسوي تا به هغه د الله کوي دغه شانته کې د جنت تصور دی چې نو دا ټول څه دي د اسلام عقاید مطلب دا چې دا ممکن دي خلاف عقل نه دي مولوی صاحبانو درې مسل
دریم اصل محال عقلی یو څیز دی او خلاف عادت بل څیز دی. وضاحت: یو څیز به خلاف عادت وي او محال عقلی به نه وي، لکه د حضرت ابراهیم علیه السلام اور نه سوځول دا خلاف عادت دی او محال عقلی نه دی. نو بعض خلک دا محال عقلی ګڼي. او یا مثال د حضرت صالح علیه السلام او او داسې نور واقعات د خلاف عادت دي، نو محال عقلی نه دي، ځکه دا هر څه الله تعالی په خپل دا آسماني خبرې دي کنه، دا آسماني خبرې زمونږ دا دغه پکې غلطیږي مرګره. ګوره مولوي صاحبانو وضاحت دی یو څه دی، یو څیز خلاف عادت دی، دی بسوي دی به لوی دا محال عقل خلاف ګڼي، محال ګڼي. خلاف د اور کار څه دی؟ اوس که د دې اور نه صفت واغستې دا به څه شي وي؟ خلاف عقل به شي که نه محال عقلي به شي؟ خلاف عادت به شي که محال عقلي به شي؟ مولوي صاحبانو خلاف عادت به شي. دی به د غر نه اوښه پیدا کېدل مولوي صاحبانو، اوس دا خلاف عادت ده که محال عقلي ده؟ خلاف عادت ده. محال عقلي ولې ده؟ الله رب العزت چې غر پیدا کولی شو د غر نه دله دا اوښه نشي پیدا کولی. ولې نشي پیدا کولی؟ دی بدل ته دې ځای کې تاسو دوکه کوئ، تاسو ته به پته وي چې دا خلاف عادت خبره ده. دا اوښ دا غر چا پیدا کړی دی؟ اب وایي بیګ بینګ په وجه پیدا شوی، ته ما ته وپېښ کړه غر دلیل چې دی نه انکار او که نه د بیګ بینګ په وجه دا غر په دې دنیا کې پیدا شوی دی، په دې غر کې ونې موجود دي. څه شی دي؟ ټیک بیا چې په نورو کائنات کې ته ما ته په مریخ کې وښیوه، بیا به راځې په دې میدان ته، ته ما له په سپوږمۍ کې وښیوه چې هلته داسې غرونه وي په هغې باندې داسې شینکي وي، په دې کې به ورسره بیا ورځي. یوازې دا نه چې ورور هغه د اعتراضاتو دغه کوله وګړي بورې تاسو ورته ناست ورور خولۍ در باندې رواني نه. مولوي صاحب هغه عبدالباقي مولوي صاحب چې مناظره مورد دی هغه پروفیسر سره کنه، او ورته د قرآن کریم نه ورته غلط استدلال کوي، او ورته نبی علیه السلام څه ته راغلی دی؟ چا ته راغلی دی؟ وایي بني اسرائیل ته راغلی دی، او ورته وایي انی فضلتکم علی العالمین. د دې آیات نه ورته استدلال کوي. عبدالباقي مولوي صاحب ورته تاسو ګوره لکه ورته ویوه کنه سورت فاتحه خلاصه ذکر کړې ده، ګڼ آیاتونه دي چې الله تعالی لعنت کړی په یهودیانو او په عیسیانو باندې. دغه شان ته کې غیر المغضوب علیهم ولا الضالین نه څوک مراد دي چې ته غیر مغضوب علیهم ته الله څنګه خپل محبوب را لېږي؟ مطلب به دا یوازې به ته نه کې چې هغه در باندې اعتراضات کوي، ته به ته به اعتراضات کوې مولوي صاحبانو ته به ورته ناست دي، ته به اعتراضات په څه کې؟ ته به په بیګ بینګ باندې کې، په ډارون په نظریه باندې به کې، په ارتقا باندې به کې، په دې په سیارو په کې کشاګانو باندې به کې. تا ته به پته وي چې څه ناسبه د دې مبادیات چې دا موږ لګیا یو. ګوره دا 2 میاشتې نه هم زیاته اوس همدا لګیا یو، اوسه پورې لا بنګه د سره موږ تعریف د تحریت د الحاد تعریف موضوع غرض موږ ویلې اوسه پورې نم دی ویلې څه شي کې لګیا یو چې مبادیات دي یا چخبله باندې به تا ته تعریف ضرورت هم نشته، به به روانې مخکې به تا ته دغه کېږي. نو څه خبره روانه ده چې خلاف عادت او محل عقلي مو پېژندو مولوي صاحبانو؟ ځکه دا هر څه د الله تعالی په خپل قدرت سره پیدا کړي دي او الله تعالی په هر څه قادر دی. څلورم اصل موجود کېدو دپاره محسوس کېدل او مشاهده کول دا ډېر اهم اصل دی مولوي صاحبانو. وضاحت موجود دی. دی به تا ته وایي چې یاره ما ته وښیوه، نو ته به ورته وایې مړه ستا په دې خېټه کې وایرس موجود دي، ستا په دې خوله کې وایرس جراثیم موجود دي، ما ته وښیوه. راواله یو ماده ما ته وښیوه، ماده کې دا الکترون پروټان نیوټران راله جدا کا، د ما جدا به کې درته تاریخ ماده ما ته ساینسدانان دی ما ته وښیي. دا خبره ده ما ته وښیوه، بس ما ته وښیوه چې څه نه لیدلي هغه به ته نه منې. تا چې وایې چې دا سکندر اعظم تېر شوی دی، تا لیدلی دی که تا پلار لیدلی چا لیدلی؟ دوی به دا یاد ساتئ، دوی په دغه خبرو باندې عوام دوکه کوي. نو تا ته به څه وي د موجود کېدو دپاره ګوره محسوس کول او مشاهده کول دا لازم نه دي چې زه دې محسوس کړم. ډېر شیزونه دي مولوي صاحبانو، د انسان سره معلومات ډېر دي که مجهولات دي؟ مجهولات دي. د دنیا چې څونه هم غټ علم شي که نه، د دنیا چې څونه هم غټ علم شي د هغه علم د ذرې الله څه وایي قرآن کریم کې؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. الله وایي ذره علم مې درکړی، یقینا یو ذره ده د کائنات په دې وسط کې تاسو سوچ او فکر وکړئ د زمونږ دا علم یو ذره به درله معلوم شي. او موږ چې څونه خواري کوو موږ باندې خپل جهالت ښکاره کېږي چې هلکه موږ خو دې نه مخکې نه خبر، او اوس دا دی خبرېږو مولوي صاحبانو. نو څه شی خبره وه چې ګوره مشاهده کولو لازم دی د موجود کېدو دپاره. عبارت د وضاحت ووایه. بعض څیزونه په مشاهدې سره ثابت کېږي، لکه ورځ او شپه راتلل دا په مشاهدې سره هر انسان ګوري. او بعض څیزونه په حواسو سره ثابت کېږي، لکه آواز اورېدل دا په غوږونو سره ثابت کېږي وغیره. او بعض څیزونه په عقل سره ثابت کېږي، لکه لوګې لیدلو سره ستا په عقل کې شابه سي اور راځي چې اور لګېدلی دی حالانکه اور ته لیدلی نه دی. او بعض څیزونه په صحیح نقلي خبر سره ثابت کېږي، لکه د مخکیني اقوامو نه خبرېدل دا په نقلي سره خبر سره ثابت. مولوي صاحبانو دې کې موږ نوره وضاحت مخکې کړی دی. څنګه
وجدان سره سړی ته علم حاصلېږي که نه ملاویږي وجدان کم کیفیت دی اندروني کیفیت دی که نه چې ته یو سړی ووینې چې هلکه خوشحاله وي تا ته پته ولګي حالکې نه دی یو نه دی څکلی نه دی مسکلی صرف څه شو سترګو نه ولي هلکه والله سړی خفه دی ولې مولوي صاحب خفه ولې هلکه ډېر خوشحاله دی نن مولوي صاحبان دغه شانته کې تجربې سره علم حاصلېږي که نه حاصلېږي مولوي صاحبانو دې ټولو سره دغه شانته کې مولوي صاحبانو په عقل سره عقلي استدلالات سره علم حاصلېږي خبرې صادق سره نقلي خبر سره هم انسان ته څه کېږي عقلي استدلالاتو سره هم علم حاصلېږي ته چې چېرته لاړ شي یو محل وګوري ستا ذهن به چېرته ځي پهله به څه ته ځي کاریګر طرف ته به ځي چې چا چې وکړی تاج محل دی ولیدلو نو ته به وایې چې والله دا تاج محل به چالو شو که نه دا تاج محل بیګ بینګ یو غرب وشو تاج محل هغې دلته ولګېدو مولوي صاحبانو دا ستاسو عقل ته راځي ځکه خو به پیغمبرانو ویلې که نه قالت رسول ما فی الله شک فاطر السماوات والارض تاسو دا خدای په باره کې شک کوئ چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو او ځمکو دا خود د سره ګوره اوسه پورې دا جاهلان پیدا شوي دا خود به خوده پیدا شوي دي هغه نور جاهلان د دوی نه خو هغوی به ویلې ماده قدیم ده یو نه بل نه څه کېږي فلک الاول چې الله تعالی هغې الله منلو وایي اول الله فلک پیدا کړو قول اشره چې ورته وایي الله اول فلک پیدا کو روح مطلب هغه به دویم پیدا کو دریم پیدا کو به هغوی خدای منلو دا جاهلانو هېڅ هم نه و بس یو غرب وشو دماکه وشو هلته تاج محل ولګېدلو په هندوستان کې اوس خلک زیارت ته ورځي نو دا اوس خلاف عقل خبره ده سره خلاف عقل ده کنه د مولوي صاحبانو یو دلیل دی موږ له په دې باندې عقلي پیش کړي چې دا خلاف عقل نه ده موږ له په خلاف عقل دا ویو چې ته ماته وښیوه ته موږ له په کائنات کې دا چې یو څیز وښیو چا خود به خوده وشي زه چې نه تپوس کوم چې دا چا تاج محل چا جوړ کړی دی وایي دا پلانکي کاریګر جوړ کړی دی زه چېرته وایم چې دا چې څومره اوس پر دا ناسا ته چې اوس دی کوم دغه لېږي مخکې ایډن هیبل دغه لګلو سټلایټ لګلو دا هیبل دا سټلایټ چا جوړ کړی دا ایډن هیبل جوړ کړی دی اوس جیمز ویب لګلې دی ابل هندوستان ولګو چندریان 3 په نوم باندې دا په جنوبي په دغه باندې د سپوږمۍ باندې د سو کو لینډینګ یو کو لاړه ته ورسېدل و دا چا جوړ کړی دی د هندوانو جوړ کړی که نه بس یو بیګ بینګ وشو غرب وشو بس راله هغه سپوږمۍ ته ورسېدو نه د نه وروسته خواري ده محنت دی دی په 14 جولای زما په خیال شروع کړی و لېږلی او یو میاشت کې دا ورسېدو یو میاشت سره پاسه نو ته نه وروسته خو ذهن موجود دی چې دا سپوږمۍ ته ولېږو اوس موږ چې دې کائنات ته رالېږلي و دې نه وروسته یو ذهن موجود دی چې زموږ الله دی زموږ خالق دی مالک هم دی رازق هم دی الله وایي بیا به راځئ باته څه وکړي بیا به راځئ او بیا به هلته ستاسو سره حساب کتاب کوم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون الله وایي حساب کتاب هم نږدې دی خو بیا به څه کوئ بیا به دا کافر څه وایي یا لیتنی كنت ترابا کاش کی چیز خاورې به د ګوره خاورې کېدل نشته دی بل آیت څه وایي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون یا الله هغه جنت دی هغه جهنم دی یا الله موږ ولیدلو موږ بیا دنیا ته ولېږه الله به وایي ما چې لېږلی وایي ستوره مو کړله اوس پې مولوي صاحبانو اوس پې څه کوئ یقین نه کوئ نو کوم ځای دا خبر روانه وه پنځه مسله پورې راورسېدو مخکې ځه نو په دې خبره وضاحت وشو تاسو ته چې بعضې څیزونه په عقل سره ثابتېږي نقل سره په دې ټولو ثابتېږي پنځه مسل په منقولات محضه باندې دلیل قایم کول صحیح نه دي او د دې دپاره د دلیل مطالبه هم ضروري نه ده وضاحت مثلا چا ویل چې چنګیز خان پر نورو ملکونو حملې کړي دي نو اوس که څوک ووایي چې په دې خبرې دلیل پیش کړه چې دې حملې کړي دي نو د دې جواب دا دی دا ممکن ده چې معتبر مورخینو لیکلي مولوي صاحبانو ذکر کړی دي هم داسې چې یو څیز په صحیح نقلي خبر سره ثابت شي د هغې منل واجب دی مولوي صاحبانو د دې خلاصه دا ده منقولات را روان دي څه دي هلکه وایي چنګیز خان راغلی دی هلکه دلته په کندهاره چې تخبۍ سره چې زموږ دا کوم سره نږدې علاقې دي کندهارات دي دلته اوس هندوانو دا کړي څه دي دلته دغه شانته کې دلته په پېښور باندې سیکانو حکومت کړی دی مولوي صاحبانو اوس دا منقول دي څه دي اوس دلیل پې وښیو نو دلیل چا سره دی نو په منقولات بحثه باندې دلیل قایمول غلط دي دی به تا نه په منقولاتو باندې به نه دلایل غواړي ته به ورته ویل بابا ځان نه لیورې مه جوړوه ما هغه یو ته ویلې د دې نه ډېر خلک متاثره دي ما هغه یو ملګري ته ویلې خو تکړه پړه لیکه ښه تعلیم یافته کالجي وي ما ورته ویلې تا ته چې یو کس ما ورته دغه ویل چې منقولات محضه باندې دغه نشته هغه ورته ویل دا زه نه منم نو ما ورته ویل چې ستا ملګری اوس راشي ما دا ستا کلاس پیلو دی ویا ما ستا پیکین شته چې دروغ نه وایي ویا ما دا چې راشي چې هلته اکسیډنټ وشو ته به منې یاره وایي پوره نه منم
خما چې دا شي راشي ورته وایي چې پلار دلته اکسیډنټ کړی هسپتال ته ځان رسوه منې به که نه به منې وایي خود به منم چې د پلار دغه دې راشي چې هسپتال ته همدا مرګ خبر درکړي چې پلار دې اکسیډنټ وکړو لاړ شي هسپتال ته ځان ورسوه منې ما ورته ویل داسې لیونی ځان نه مه جوړوه دا واجب دی بیا منل څه شی دي منقولات محضره روان دي تاریخ ذکر کړي دي دلیل په موږ سره صرف دومره ده چې مورخینو ذکر کړي څه شی دي او موږ یې منو اوس البته د دې یوازې دا نه ده مولوي صاحبانو زمونږ عقیده چې دا یوازې د دې نه ثابت چې موږ سره منقولات محض دي څه دي موږ سره هغې باره کې نور دلایل هم موجود دي چې خبر صادق دی او دغه شانته کې نقلي خبر دی او دغه شانته کې زمونږ دا وجود د الله په څه شی د الله په وجود باندې څه کوي موجودواله زمونږ موجودواله د الله په وجود باندې کوي که یا مولوي صاحبانو شپږم اصل دلیل یو څیز دی او نظیر بل څیز دی وضاحت مدعی نه د دلیل مطالبه کولی شي خو د نظیر مطالبه ترې نشي کولی مثلا د حضرت موسی علیه السلام د امسانه به مار جوړ شو د دې په باره کې خو د دلیل مطالبه کولی شي خو د نظیر مطالبه کول چې ما ته یې وښایه دا خبره صحیح یا مولوي صاحبانو دوی به تا ته وایي دا ګوره بنیاد دی ښه دی به د نظیر غواړي دا تحریر وایي دی لیکلي دي چې د امسانه به مار جوړ شو عیسی علیه السلام به انسانان ژوندي کول وایي دی خو یو انسان موږ له ژوندی نه کړو نو موږ ورته وایو دا خلاف عقل ده موږ وایو کې خلاف عقل څه خبره ده الله چې لرګی پیدا کولی شي د لرګي نه مار نشي پیدا کولی یو انسان چې لیپټاپ جوړولی شي د نه کمپیوټر نشي جوړولی یو انسان چې الټو جوړولی شي د نه جاز هلیکاپټر نشي جوړولی ولې نشي جوړولی الله چې دا کائنات جوړ کړی د نه د لرګي نه مار جوړوي د مار نه لرګی جوړوي مولوي صاحبانو دی به درله څه وایي دی به ورته وایي نظیر مطالبه به درنه کوي ما ته وښیوه جنت کم دی ما ته وښیوه جهنم کم دی ما ته وښیوه ته به ورته وایي د مدعي نه څه مطالبه کولی شي د نظیر نشي کولی په دنیا کې چې څونه معاملات کېږي په دلیل سره ثابتېږي په نظیر سره په نظیر ولې نه ثابتېږي نظیر څوک ښودلی نه شي نظیر څه مثال دی یو سړی قتل وکړي او جج چې تپوس وکړي چې وښیوه څنګه دی وژلی او دا راشي بل نه ډز وباسي ډز داسې مې وژلی دې ته اوس نظیر وایي ښودل څوک کولی شي هېڅکله نه شي کولی نو چې د دنیا په معاملاتو کې په څومره عدالتونه دي چې هر عدالت ته لاړ شي فیصله به په څه کېږي په دلیل سره کېږي خو چې دلیل څه وي مسلم وي مولوي صاحبانو چې دلیل ثابت وي څه وي چې دلیل ثابت شوی وي نو دلایل څو قسمه دي موږ ذکر کړو مولوي صاحبانو ګڼ قسم دلایل دي موږ څه ذکر کړو صحیح نقلي خبر موږ دپاره څه دی دلیل دی حواس داسې دي که نه عقلي استدلالات تجربه دا ټول دلیل دی که نه اوس دلیل دی یو څیز دی ته تجربه ده جمال کوټه راوړئ تجربه پې شوې ده تاسو کې به موږ څوک وخورو څوک به نه خوري ولې هلکه دلیل دا دی جمال کوټې دپاره دلیل موجود دی په ده باندې تجربه شوې دا تجربه کې راوستې نو دلایل ګڼ دي مولوي صاحبانو د یو شي ثابت دپاره نو تاسو نه چې کله وشي ما ته وښیوه ته به ورته څه وې چې د مدعي نه څه مطالبه کولی شي د دلیل خو د نظیر نشي کولی وم اصل په دلیل عقلي او نقلي کې تعارض څلور صورتونه دي اول دا چې دواړه قطعي وي د دې څه وجود نشته ځکه د صادقینو په خبره کې تعارض محال دی دویم چې دواړه ځني وي نو هلته به دواړه جمع کولو گنجایش وي دریم چې دا چې دلیل نقلي قطعي وي او دلیل عقلي ځني وي نو دلته به دلیل نقلي مقدم وي په دلیل عقلي باندې ځکه د دلیل نقلي قطعي دی او قطعي مخکې وي په ځني باندې څلورم چې دلیل عقلي قطعي وي او دلیل نقلي ځني وي نو دلته به دلیل عقلي مقدم وي په دلیل باندې مثال یو انسان درته ووایي چې زه سهار 9 بجې په مدرسه کې او بل کس درته ووایي چې زه 9 بجې ما سره په کور کې ونو دا دوه حکمونه دي یو به صحیح وي او بل به غلط وي نو دلته چې کوم کس تا ته بیان کوي په دې کې به د معتبر سړی خبره منلی شي ځکه هغه صادق وي او رښتیا وایي د غیر معتبر سړی خبره رد کولی شي مولوي صاحبانو چې کله یو دلیل عقلي راشي یو نقلي راشي څه شي نو په دې کې څلور صورتونه ذکر شوي دي الانتباهات کې اشرف علي تانوي رحمت الله علیه دا کتاب تاسو ته مخکې وایي دا ځان لوالی اول دا چې دواړه قطعي وي دا د سره کېدی نه شي چې دا صادقینو په خبره کې د محال تعارض راشي دا محال دی البته که یو سړی په خپله باندې په سترګه باندې ړوند وي نو هغه له به پکې څه اعتراضات ښکاري مفتي صاحب به موږ ته ویل نظیر الله مفتي الله ژوندی لري وایي دا معترض په یو سترګه صحیح ړوند دي لکه چې کافیه کې به موږ ته ویلې که نه بس دا اعتراض او دا جواب او اعتراض او جواب او بس اخر هم ستاسو غونډه کې موږ هم تنګ شوم وایي چې ته نه وي هسې به ناست وو دا مولوي صاحبانو دا دی چې د دویم نمبر دا دی چې دواړه ځواني وي دلته دواړو جمع کولو سوي مولوي صاحبانو گنجایش وي دریم دا چې دلیل قطعي دلیل نقلي سوي قطعي وي
او دلیل عقلی ځواني وي دلته به دلیل نقلی مقدم وي په دلیل څه معنی عقلی معنی ځکه دلیل نقلی قطعي دی او قدیم مخکې په ځواني معنی وسلورم صورت دار چې دلیل عقلی قطعي او دلیل نقلی ځواني وي نو دلته به دلیل عقلی مقدم وي ګوره دلیل عقلی دار چې یو کس ته وي چې لګه مسلم بوله صاحب الکه ما سره په بازار کې یو وایي چې ما سره په مدرسه کې وند چا خبره چې رښتیا وي دا خبره به من لیکيږي مولا صاحبانو دا غو اصول منګه ذکر کړو خو هم د ان شاء الله نور سبق وو کو بس ته واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین